نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون صدق الله العظيم. محترم مسلمانان ورونو، زمونږ نننی ټاپک د زنانو په شعرونو باندې دی چې معاشره کې دا زنانه کم شعرونه وایي. دیوله دا شعرونه ویل پکار دی که نه؟ دغه رنګې که تاسو محترم وګورئ نو زنانه په دې کې بې پردګي هم د دیو نه کېږي. مقصد د خلکو سره کینی، د پردو خلکو سره پاسي، د هغوی مخې ته خپل اواز استعمالوي. داسې هم کېدی شي ډېر زنانه هغه به کې خپل مخ هم ښیي، ځان هم ښیي. نو محترمو د دې حکم څه دی؟ د هغې حکم د الله رب العزت په فضل سره دا دی که مونږ وګورو محترمو، زنانه چې کوم دی هغه اذان د دې اخوا دی، خو شعرونه خو د اذان بهتر دی، ثواب دی پکې، خو زنانه چې کوم دی اذان نشي کولی. دغه رنګې په اقامت کې ثواب دی، ثواب د دې شعرونه د اقامت ښه دی، خو زنانه د اقامت هم نشي کولی. دغه رنګې محترمو د قرآن پاک تلاوت کول او قرآن پاک په مانځه کې لوستل ثواب دی، خو دا زنانه چې کوم دی سړو له جمع نشي ورکولی. دغه رنګې که زنانه په مانځه ولاړله په شاته سب کې مخې ته چې کوم دی سړي ولاړلي، بهتر خو اول دا ده چې زنانو دپاره چې هغوی په کور کې منځو کې او سړي چې کوم دی هغوی په جومات کې وکړي. خو مثال په طور باندې خامخا زنانه راغلی نو هغوی په پرده کې شاته ودرېدله او سړي مخکې سب کې ودرېدله، نو اوس امام په مانځه کې خطا شو، غلط شو. اوس سړی به په مانځه کې سبحان الله وغیره ووایي نو ایمان ته پته ولګېږي چې زما نه غلطي وشوه. خو ښځه به څه کوي؟ ښځه به چې کوم دی سبحان الله نه وایي، بلکې ښځه به چې کوم دی هغه به په دې یو لاس باندې بل لاس داسې پړق بولور کړي. دا ولې محترمو په دې ټولو خبرو کې تاسو سوچ کوئ د زنانه د اوازو دا هم عورت دی. نو که زنانه اذان کوي گویا چې بې پردګي راځي، که زنانه اقامت کوي گویا چې بې پردګي راځي، که زنانه چې کوم دی مونځ کوي گویا چې بې پردګي راځي، او که زنانه په مانځه کې امام لا هغه په خوله باندې چې کوم دی فتح ورکوي نو په دې کې هم بې پردګي راځي. نو په شریعت کې د یو ټولو خیال ساتلی شوی دی چې زنانه به په دې وخت کې د دې خیال ساتي او دا به چې کوم دی اواز نه استعمالوي. نو بیا د پردو سړو ته، د پردو خلکو ته هغې ته چې کوم دی شعرونه ویل هغه هم فضول شعرونه، بې فایدې شعرونه، هېڅ مقصد یې نشته دی، چېرته صحیح شعرونه هم نه دي محترمو. نو هغه به څنګه چې کوم دی محترمو ښه کار شي، څنګه به موږ دې ته چې کوم دی جایز وایو محترمو. نو دا که هر زنانه ده که هغه زه به چا باندې تنقید نه کوم محترمو چې زه یو زنانه یاده کړم، معاشره کې هغه تاسو ته معلومې دي، هر چا ته معلوم دي چې هغه کم زنانه دي چې هغوی بې پردګي کوي، هغوی پردو سړو ته چې کوم دا شعرونه وایي دا غلط شعرونه هېڅ فایدې نشته محترمو. دغې زنانو ته زما چې کوم د خصوصي پیغام دی چې خپل آخرت مه تباه کوئ، د دنیا دا دور زندگی په ښه طریقه باندې وباسئ چې کوم د آخرت زندگی د محترمو هغه ډېره زیاته سخته ده، ډېره خطرناکه د محترمو. د هغې دپاره تیاری پکار دی. د دنیا په دې دوکه کې راتلل، د دې سړو په دوکه کې راتلل، دیو ته چې کوم دی یو شعر وویل، د دیو نه پیسې وسولول، د دیو نه پیسې اخیستل محترمو، خپل دنیا به لږ ډېر آباده کړو خو خپل آخرت چې کوم دی محترمو موږ تباه کوو. نو دغې زنانو ته زما درخواست دی او پیغام دی چې دیو دې چې کوم دی د دې سیزونو نه خلار شي، دا دې ختم کړي، دا فضول شعرونه که صحیح
صحیح وي خو आवाज کم از کم چې کم دی دا عورت ته دا د نسلماله پردو سړو ته بالکل د ځان اوساتي د سره دا شعرونه نه وي په دې خوله باندې د الله پاک دا خسته کلام یاد کی د نبی رسول الله والسلام احادیث مبارک چې کم دی په دې باندې اولولي دا به دین ډېر بهتري الله رب عزت موږ په دې خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي او تاسو ته زما دا درخواست دی چې خصوصي دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې هغه زنانو ته پته ولګېږي چې کوم زنانه چې کوم دی په معاشره کې هم په دې عمل باندې اخته دي چې الله رب عزت دې واړي الله رب عزت موږ په دې خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ